عام کیس به موږ ته 24 غنټې کې به موږ ته رپورټ راکوي. نو د هغې کیس کې موږ سره 28 ورځې وې او موږ رپورټ زر جنریټ کړلو. پولیس موږ ته ریکویسټ وکړي موږ بیا هغې باندې پوسټ مارټم کړو. کوم پولیس ته خلک هغه ورکړي چې بهی زموږ دا سړی قتل شوی دی، زموږ شک دی چې د سره هغه شوی دی، نو زیاتې شوی دی، نو هغه مطلب دا د هغه ټولو کیسونو کې موږ د څنګه موږ پولیس سره یو ځای کار کوو. هغه وجه څه ده، دا په کوم طریقې شوی دی، نو دې ته مطلب دا د دا شیزونه معلومولو دپاره د شناخت وشي، دې معلومولو دپاره موږ پوسټ مارټم کوو. څنګه په امریکې کې نظام دی، نو که دا پراپر طریقې سره وشي نو خلک وایي چې دا مړی چې دی دا ډاکټر سره خبرې کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانتونکو JN91 نیوز سره زه یم عزیر خان. ګرانتونکو دلته کې پیښور کې هیبر میډیکل کالج ته زه دلته کې راغلی یم. ډېر خلک به ووري چې پوسټ مارټم خو د دې نه نه دي خبر چې پوسټ مارټم وایي څه ته، دا کېږي څنګه. نو دلته کې خیبر میډیکل کالج ته راغلی یم. دلته کې موږ یو سینیر ډاکټر سره په دې باندې خبرې اترې کوو. نو موږ سره اوسئ JN91 نیوز سره. زما نوم پروفیسر ډاکټر حکیم خان افریدي دی، چې زه په دې ډپارټمنټ کې دا زما ته 28م کال روان دی چې دې ډپارټمنټ کې زه یم، او زه دلته د فورنزیک میډیسن ډپارټمنټ چې دی د دې فلحال زه ایکټینګ هیډ یم. او دا ډپارټمنټ بچې داسې کاري چې د پوسټ مارټم چې دی دا بیسیکلی زموږ د سبجیکټ ته زموږ د مضمون ته وایي فورنزیک میډیسن. د فورنزیک میډیسن اول مطلب څه دی؟ فورنزیک میډیسن مطلب دا دی چې کله قانون ته کله لا ته د میډیکل هیلپ ضرورت شي نو هغې ته فورنزیک میډیسن وایي. نو چې یو مړی وشي نو هغې مړي کې مطلب دا دی لکه د هغه وجه موت چې د هغه مینر آف ډیث، کاز آف ډیث، مینر آف ډیث، دغه وجه څه ده، دا په کوم طریقې شوی دی، نو دې ته مطلب دا د دا شیزونه معلومولو دپاره د شناخت وشي، دې معلومولو دپاره موږ پوسټ مارټم کوو. بل سره دا راته پوسټ مارټم تاسو کوم حالاتو کوئ؟ دا راته وایي بچې دا چې کوم یو کیس چې هغې کې یو سسپیشیس ډیث وي، څو ظلم پکې شوي، نو چې کوم باندې مطلب دا ده لکه چې د خلکو اعتراض وي نو په هغې کیس کې مونږ مطلب دا ده لکه پوسټ مونږ ته پولیس راولیږي چې کوم پولیس ته خلک هغه ورکړي چې بهی زمونږ دا سړی قتل شوی دی، زمونږ شک دی چې د سره هغه شوی دی، نو زیاتې شوی دی، نو هغه مطلب دا د هغه ټولو کیسونو کې مونږ د څنګه چې مونږ ته سټیټ سروس دی، دا سټیټ سبجیکټ دی، څنګه مونږ پولیس سره یو ځای کار کوو، څنګه چې مطلب مونږ ته پولیس د هغه شي نو پولیس مونږ ته ریکویسټ وکړي مونږ بیا هغې باندې پوسټ مارټم کوو. بچې داسې کار دی چې پوسټ مارټم تاسو ته داسې یو هغه عام غونې خبره ښکاري چې پوسټ مارټم دی هغه وشولو. دې کې داسې کاري بچې چې مونږ ته عام طور باندې چې کوم کیس کې څه نه وي، ایغ نیغ کیس وي، نو هغه مونږ 24 غنټو کې دننه د هغې رپورټ ورکو. خو بیا هغه ډیپینډ کوي چې مطلب دا لکه ځنه کیسونه چې داسې وي چې هغې کیس کې زهرخواني وي، نو زهرخواني کیس بیا مونږ مطلب دا ده لکه مونږ سره 30 ورځې وي، مونږ په 30 ورځو کې به مطلب دننه چې خو رپورټ مونږ عام طور باندې زر ورکوو، خو چې کوم ټایم لاین مونږ ته حکومت راکړی دی هغې کې مونږ 28 ورځو کې به مونږ باونډ یو چې کوم کیس کې د زهرخواني کیس وي، د ټاکسیکالوجي کیس وي، نو هغې به اوپینین ورکوو. بیا مطلب دا ده لکه دې کې داسې کیسونه هم راځي چې کوم کې مونږ هسټوپیتھولوجي کوو، یو ډیزیز پروسس اخکو، نو هغه سیمپل یې مونږ دغه ځای نه لیږو لاهور ته، هغه بیا مونږ د پنجاب فورنسک ساینس ایجنسي په رحم کرم باندې یو، نو مطلب چې کله رپورټ هغې هلته نه راکړي نو بیا مونږ رپورټ کمپلیټ کړو، بیا فاینل رپورټ ورکړو. او دې نه علاوه مطلب دا ده لکه چې د DNA کې که DNA ضرورت وي د کیس کې، نو DNA لیبارټري زموږ د ټولې پاکستان والا لیبارټري مونږ سره د ټولې صوبه سرحد والا، نو هغې کې مونږ 3 میاشتې ټایم دی که نه جمیل صاحب، نو 3 میاشتو ټایم کې مونږ به باونډ یو چې مطلب دا لکه د DNA رپورټ ورته ورکړو. دا مونږ باندې حکومت یو ټایم لاین مونږ ته کړی دی چې عام کیس به مونږ ته 24 غنټې کې به مونږ ته رپورټ راکوي. اوس مطلب دا ده لکه چې اوس که تاسو څنګه چې وختي یو ذکر مو کولو
نو د هغې کیس کې مونږ سره 28 ورځې وې او مونږ رپورټ زر جنریټ کړلو او مطلب دا ده لکه چې مونږ زر ورکړلو دا چې پراپر طریقې سره وشي چې پراپر نظام چې څنګه په ویسټ کې نظام دی څنګه په امریکې کې نظام دی نو که دا پراپر طریقې سره وشي نو خلک وایي چې دا مړی چې دی دا ډاکټر سره خبرې کوي اټس ا ډایلاګ وذ ا ډیډ ډاکټر خبرې کوي او ډاکټر وایي چې مطلب دا ده که ډیډ باډي ډېرې خبرې کوي او ډېر آنېسټ وي څه تپوس ته چې کوي آتا وایي نو خو دې دپاره اولنی شی دا دی چې کرایم سین نه به شروع کوې او پوره د هغې لوازمات دي پوره ماډرن یو سیسټم دی نو هغه چې مطلب دا الحمدلله چې کوم میډیکل کمپوننټ دی هغه په دې خیبر میډیکل کالج کې ډېر ښه طریقې سره الحمدلله کوي زموږ سره ټرینډ کسان دي او مطلب موږ یې سپروایز کوو هغې کې کوشش کوو چې مطلب دا د لکه څه هغه پکې ونه شي ګولی نو ګولی غټ سورې پکې شوي پانسي کوي یې پوه شولې یا مطلب پانسي یا هغه ورکي رسی سره تغزندی وکړي مطلب دا ده لکه چې ډفرنټ وایي سوځوي یا وسوځېږي نو هغه مطلب هر څه کې پته لګي داسې خو ما درته وویلو چې د انسان جسم په خپله وایي چې ما سره څه شوي دي خو چې سړی پېژندو والی الحمدلله هغه تجربه موږ سره شته